قرآن کریم یو زبردست نسخه ده. غوري مونږ تاسو قرآن کریم مونږ تاسو ته بوج ښکاري، یره تلاوت بکو جمعات کې بناسیو او دا کم دور دی 15 صدی ده او قرآن کریم مړه خلق برتوي ته له قرآن کریم تلاوتونه کې دا بوډاګانو سره مزه کوي. نرونو قرآن کریم زمونږ او تاسو د پاره یو زبردست نسخه ده. مونږ قرآن کریم ته ضرورت لرو. ګورئ قرآن کریم دویم نمبر کمال دا دی، زبردست نسخه ده. یو سړی وی چې مولانا صاحب چې قرآن کریم زمونږ د پاره نسخه ده نو زما دماغ کمزوری دی، سکول کې تکړه نه یم، کالج کې تکړه نه یم، تعلیم کې ماهر نه یم، چې کور کې راته زنانه دو درې څیزونه یاد کې او بازار ته ځم رانه یېري. داسې نسخه قرآن کریم کې شته چې د دې علاج پکې نو او څوک چې هر مذنبات څوک چې د هر مذنبات رونو وکرته دا دعا وی وکرته ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہ پاک بے حافظ زبردست کی. او کچا تیادی او دری کرت سورت انشراح وی علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دری کرت وای مخکروسی درود شریف وای انشاءاللہ چی سکول وے پہلا نمبر برازی، کالج وے پہلا نمبر برازی، مدرسی سبق وے پہلا نمبر برازی، حافظہ بدے مضبوط ہے غصہ موسیٰ بدل ندرزی. یو سڑے وی مولانا صاحب داس نسخہ قرآن کریم کشتی چی زما سترگو نظر کمزور ہے دے، سترگی می خوگی چی دا اللہ پاخی کی نورونو آو چی سوکم دا ہر مزدبات یولس کرتوی فبصرک اليوم حدید فبصرک اليوم حدید. بیا د خپل حافظانو قاریانو نه تاسو کوي او دا په دې مسواک غوته باندې چف کی په دواړو مسواکو غوتو او بیا داسې کې بسم الله الرحمن الرحیم. د سترګو چې څومره بیماری دی الله محفوظ ساتي او کومه بیماری چې درته لګېدلې د دینه به الله پاک شفا درکړي. یو سړی وی داسې نسخه قرآن کریم کې شته چې زما په ژبه کې لکنت دی، فصاحت او بلاغت سره خبرې نشم کوله نو او تجربه وکي چې څوکم د مذنبات وکرته د حضرت موسی علیہ السلام دعا وی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تاسو ټول ته اجازه ده چې د هر مذنبات وکرته وای مخکې ورستو طاق درود شریف ته وای الله پاک هم د جبه لکنت بالکل لري کی غره. یو سړی وی صاحب داسې نسخه قرآن کریم کې شته چې زما په غوګونو کې درد دی او دې ته الله پاک شفا ورکړي. نو آو سورت فاتحه الحمدلله رب العالمین تر ولضالین پورې هر چاله ورځي. دا په یو پلیټ کې ولیکئ د باران په اوبو که باران اوبه درته خو هغه باران اوبه چې ځمکې ته پریوتې نه یو لوښی به ورته کېدی کامله ونه شي شات هغې باندې هغه پلیټ لیکل محوه کوي د شپې چې سملی یو ساس کې غوږ کې اچوئ د غوږونو چې څومره بیماری ده الله پاک به ورته شفا درکړي. یو سړی وی داسې نسخه قرآن کریم کې شته چې زما په غاښونو درد دی او دا ښه شي زه تاسو ته اجازه هم درکوم او زه په خپله په دې موبایل خلکو له غاښونه دموم د دې ځینې سعودي ته کراچۍ ته دا وخت هم چارینګ کړی او الله پاک ولا شفا ورکوي. نو که زنانه دموي نو په موبایل خلکو له دموي حقول والا رب دی. دا آیات بیا د خپل علماو نه زده کوي الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا وله ما سکن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. دا وکرته وای مخکې او درود شریف وای هغه سړی ته وی چې ته په غاښ باندې ګوته کېده چې کله تا دا ووي او چف کله اچې نو بیا ورته ګوته لرې کا نو هغې باندې چف کا یو کرتا دویم کرتا دریم اخیری سپیټي و کرتا دی خو انشاءالله و کرتو ته چرته رسېدلی نه دی هغه سړي ته به الله پاک د غاښونو د درد نه وله شفا ورکړي. او که زنانه وه سړی د نه لرې و نو بلکل په موبایل ورته ووایه چې په غاښ باندې ګوته کېده هغه موبایل کې چف کوه الله پاک رسئ هغه سړي ته به الله پاک شفا ورکړي.
یو سړی وی مولانا صاحب داسې قرآن کریم کې داسې نسخه شته زما بدن درد کوي او دا ګوړی می خوږي، اکثر د بوډاګانو دا ګوړی ډېری خوږي. نو آو زه ګورې هره خبره په چیلنج کوم، په تجربه درته وایم، خو پیل درته یو خبره کوم، دا د ګوډو درد ولې پیدا کیږي؟ څوک برته دي کې اوبه ختمې شوي دي، څوک برته بس ختمې کنه چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي، بس نور ته څه کوي دنیا کې. رونو د دې وجه څه ده؟ څوک هم چې په ادیره تېرېږي او مړو ته دعا نه کوي د هغه به خپې خوږېږي. څوک هم چې ادیره باندې تېرېږي قبر وویني او دعا نه کوي، تلاوت ورته نه کوي، دغه مړي خیرا کوي، یا الله دا سړی په خپو باندې درمن کې ګوره زبردست خپې دي او موږ باندې تېر شو، موږ ته یې دعا ونه کړه بغیر دوی بغیر دمه که چا مړو ته دعاګانې شروع کړې، چرته م قبر لیدو ورته ودرېږه دعا ورته کوه، خپې به دې په خپله ټیک شي. بس دا مې ته بنیادي وجه وښوده. اوس د بدن دردونه یا د ګوړې خوږېږي، یا د خپې خوږېږي، یا د ملا خوږېږي، یا د لاسونه خوږېږي. نو د څلورمې سپارې آیات ته ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا تر اخره پورې دا د خپلو علماو نه تپوسو کوي، چاله په یاد ورځي 3 کرته چف کوئ، په دې لاسونو باندې او مخکې وروسته درود شریف وایي او ټول بدن باندې راکاږئ. ستا لاس چې د بدن کمې حصې ته ورسېده الله پاک به هغه حصه باندې درد نه راولي، او که نه درځي نه نو بیا په یو پلیټ کې لیکئ او هغه د ساخت په طریقه باندې استعمالوئ. یو سړی وی مولانا صاحب داسې نسخه پکې شته زما په ګردو کې مثانه کې کاڼی دی چې دا وځي، نو او دا نسخه هم قرآن کریم کې شته. څوک چې دا آیات کریمه وکرته ووایي وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ تر بنی نه پورې دا آیات کریمه چې سړی وي د سړی په مثانه کې یا په ګردو کې کاڼی دی، دا به وکرته په مالګه باندې دم کی او دله به دا ګردې او مثانه هم دم کی. دغه مالګه به د روټۍ نه مخکې وروستو سکې 3 ورځې به د کور نه بهر شپه نه کې، تا باندې به درد راځي، نو کور ښه دی چې بهر د تکلیف میلاویږي. 3 ورځې بعد بیا که بهر شپه هم کې خیر دی 7 ورځو پورې مستعمل کا. که ستا په مثانه کې کاڼی و که ستا په ګرده کې کاڼی و دواړه الله پاک وباسي. او که زنانه وه نو زنانه له به 3 کرته دموئ. دا د سړي مالګه زنانه نشي خوړی، خو د زنانه مالګه سړی خوړی شي، ځکه 3 کرته دم کې نو دا مدم ده، 7 کرته دا مالګه تیزه شي نو زنانه ته بیا تکلیف پیدا کوي. دا فرق به کوئ چې د سړي کومه مالګه دم تا دم کړه سړوله او په زنانه نه خورئ، او د زنانه والا مالګه هغه سړی خوړی شي. که تاسو وایي مولانا صاحب داسې نسخه قرآن کریم کې شته که ګردو کې کاڼی اوس خو زبردست علاجونه راوتي مثانې خو د تریخې کاڼی نه وځي، تریخې ته لار نشته. نو پیله خبره واورئ تریخې ته کاڼی راځي نه، دې تریخې کې چې کوم مواد دي دا جام شي، نو ډاکټران څه چل کوي دې نه تریخې لرې کوي. داسې نسخه قرآن کریم کې شته چې زما د تریخې نه کاڼی لرې کړي، نو او دغه آیاتونه به 11 کرته ووایي او بیا تریخې به له دم کې او دغه مالګه به 11 ورځې خوري. الله پاک به د تریخې نه کاڼی لرې کړي. څه معنا ده؟ هغه مواد به دوباره نرم شي، بیا چې ډاکټر ته ځي ته به روغه جوړې. څومره زبردست کتاب دی. څوک وایي مولانا صاحب داسې نسخه قرآن کریم کې شته، داسې نسخه قرآن کریم کې چې زما کور شاړه کې دی، زه چې اکثر ډیپټۍ لزمه